بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة بن عبيد الله يقول دا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه روایت فرمائی جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد یو سړی راغی رسول الله صلى الله عليه وسلم تا دا اهل نجدنا ثائر الرأس چې سره ببرو يسمع دوی صوته او دا هغه د आवाज پس پس اوریدی شو ولا يفقه ما يقول او فهم تنرات له خبره چې هغه کوله حتی دنا تر دې پوری چې نږدې راغی فاذا هو يسأل عن الاسلام نو ناګانا پته ولګېده چې دې سوال کوي د اسلام په باره کې. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل 5 صلوات فی اليوم واللیلة پنځه منځونه دي په شپه او ورځ کې. قال هل علی غیرهن اغوی په ما باندې د دین علاوه نور شتا؟ قال لا الا ان تطوع وینشت د باندې مگر دا چې ته نفل کې. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان او رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر وکړه د رمضان د میاشتې د روزو. قال هل علی غیره ناو سوالو کې چې په ما باندې د دین علاوه روزې شته؟ قال لا الا ان تطوع وته فرمایل نه مگر دا چې ته نفل کې. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقه او رسول الله صلى الله عليه وسلم وتد صدقې تذکر وکړه. قال فهل علی غیرها وی د دې صدقې او زکات نه د فرضي زکات نه علاوه په ما باندې نور شتا؟ قال لا الا ان تطوع نشته د باندې مگر دا چې ته نفلی صدقه کې. فادبر الرجل وهو يقول نو دغه سړی واپس شو او وی والله لا ازيد على هذا ولا انقص قسم په الله زو په دې باندې نه زیادت کوم نه په دې کې کمی کوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل افلح ان صدق دا سړی کامیاب شو کو چرته د رښتیا ویلی. رواه البخاری و مسلم دا حدیث مبارک امام بخاری او امام مسلم نقل کړی دی. په دې حدیث مبارک کې د ارکان اسلام د آخري رکن یعنی د حج تذکر نشته او دا غي یو وجه دا هم کې دي چې دا د حج د فرضیت نه مخکې واقعا شوی. ځکه د مشهور قول په بنا باندې حج دا په 8 یا 9 هجری کې فرض شوی دی. نو ممکن ده چې دا واقعا د هغې نه مخکې شوي. دویمه دا خبره هم ممکن ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې د حج او د اسلام د نورو احکام ذکر هم کړي، لیکن په روایت کې صحابي اختصار کړي وي او واقعا هم عمده سے معلومیږي. ځکه عمده حدیث د صحیح بخاری په یو روایت کې دا طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه نه یو راوی نقل کړی دی. نو پاره کې د منځ او د زکات د ذکر نه بعد فرمایي فاخبره عن شرائع الاسلام د اسلام د احکام خبره هغه تورک. نو دین دا معلومیږي چې د حج تذکره وته فرمایلی و، لیکن د راوی مقصد هغه داو چې د اسلام په ارکانو په احکام او فرایض باندې عمل کول دا د نجات لپاره کافی دي او هغه مقصد چې دی نو هغه په دومره روایت سره هم پوره کیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.